یو لوی زمری ولاړ د اسماعیل علیه السلام سره او سر یې پرې ورښکته کړی. دی چې د لرې نه ولید دا وایي زه هغه ماشوم یې خوراله خوړلی خو ورو ورو جاړي ما په مزه مزه رانږدې کېږي چې څومره یې خوړلی چې رانږدې شوه چې ګوري دا زمری چې دی د دې ماشوم مخ او لاسونه سټي په ژبه خوړلی نه دی. دا حیرانه شوه چې عجیبه ځناور دی رانږدې کېږي خو یېرېږي دې زمري ورته وکتل او بلا زمری شیر بابر خو چې دې زمري ورته وکتل زمري لکۍ سنډل شروع کړل لکه ساتل سپی چې مالک ته لکۍ سنډي او په دې ځمکه پرېوت دا لکۍ ته ته سنډي داسې تاو راته د مینې کله داسې شي کله داسې شي د ماشوم نه تاویږي او دې ته م ګوري او جبه یې راوښکلو او لکۍ سنډي او په مزه لا پناه شو. دا چې راله چې ماشوم یې وکته چې جب جوړ دی هغه ویښ و دې زمري ته یې خندل او دا مخ او لاسونه یې ټول لامدو. دې د ډېر شکر د وجې نه په د ولاړې نه په سجده پرېوته په ځمکه چې خدای د بلا نه دې زما زوی محفوظ دومره په جغ پرېوته په ګټه یې سر راله او د خدای ثنا صفت او شکر یې شروع چې شکر دې خدای د اوبو دې راله انتظام وکړه بیا د دې بلا زمري نه دې زما بچی دا جاړي ما د خدای ثنا وایي ثنا وایي 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 دې چې په کومه ګټه سر به اختیار راغلی هغې ګټې باندې سر زخمي شوی خو دا په درد نه پوهېده چې ډېر ساعت پس درد یې محسوس کړ دې تندي کې چې سر یې په مزه اوچت که په سر یې لاس راغ که سر یې ټول د وینو او چې لاندې هغه ګټې ته یې وکتل هغه ټوله د وینو لړلی دا وایي دا ګټه خو راوباسم او دا ځان سره محفوظه ساته خو په دې سجده کې یو رڼا ولیدله یو طرف ته رڼا خوره شوه بل طرف ته بل طرف د ټولو نه اوږده رڼا هغه شمال طرف ته و قطب طرف ته ګټه یې کېښوده بیا یې جونګړه برابر کړې وه د هغې ونې سره یو انسان هم نو یو کال پس ابراهیم علیه السلام راغی هغه ته یې د اوبو الوي ډېر خوشحاله شو دا د هغه صبر میوې دي چې خدای ورته اشاره کړه صفا مروه دویم یې ورته د دې زمري الوې وی زه زمرو چې زما د بچي حفاظت کړی دی دومره علاقو کې به ښکار بند دي قسمه ځناور به څوک نه وژني هغې ته د حرم ځمکه ټول ښکار بند زمری به نه وژني ګیدړ به نه وژني هېڅ شي وژل بند سپږه قدرې وژل به نه ملخ به نه مړ کړي بیا خو ښکار له خو بوټي م پکار دي او ونې په دومره علاقو کې به بوټي او واښه څوک نه رېبي هلته واښه ریبل بند دي او هلته ونه که اوسې ناسته وي نو ورځې به پرې نه لار چې هغه پاره نه شي نو د جدې نه چې سړي ځي 9 میله فاصله کې یو ځای راشي شمیسي او حدیبیه دا هغه ځای نه حرم شروع کېږي او عرفات ته چې سړي ځي نو مزدلفې نه بهر عرفات سره نږدې حرم ختمیږي او قطب طرف ته نږدې دی مسجد تنعیم هر طرف ته حدونه دي دا ټولو کې ښکار بند بیا ورته ګټه ښودلې ده په دې ګټه ما سجده لګولې وه او دا ټوله د وینو لړلې شوې ده وی دا ګټه کېده بیا دلته به یو کور جوړو دا به په هغې کېږدو دا هغه حجر اسود دی چې مسلمانان یې ښکلی ګټه ده چې سجده یې پرېښې ده بیا وایي رڼا مې لیدلې وه کوم ځای پورې رڼا داسې وی ښه د هغه ځای نه چې خلک څومره راځي دې ځای ته هغه به په خاص لباس او جامو کې راځي هغې ته مواقیت وایي مواقیت الحرم دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه
نو دا د بیبي د یو زنانه د صبر هغه نتیجه ده چې د هغې هغه اعمال ټول د حج حصه ده. نو خدای وایي ان الصفا والمروة من شعائر الله، صفا او مروه ګورې د خدای د عبادت یو نښې دي. نو چې څوک حج له لاړ شي یا عمرې له لاړ شي نو ګناه نشته که د دې دواړو منځ کې ګرځي. ها ګرځېدل پکې ضروري دي او خدای وایي ګناه نشته. دوو مذهبونو کې دا ده چې دا سعی د صفا مروه دا فرض ده. زمونږ مذهب کې واجب ده. هغې وایي که چا نه پاتې شه نو حج یې نه کېږي. زمونږ مذهب کې دا ده که پاتې شه نو قرباني در باندې راله او حج دې کېږي. او څلورم مذهب کې دې ته سنت وایي. نو سنت د ثواب شی دی، که پاتې شه نو هم قرباني پکې نه وایي. نو دوو مذهبونو کې فرض ده، زمونږ مذهب کې واجب ده او بل مذهب کې سنت. خدای دا وایي ګناه نشته، دا ولې وایي؟ دا یو بلې قصې ته اشاره ده پکې. بیا خو بیت الله شریف هم جوړ شوی دی او حج به هم کېده. د ابراهیم علیه السلام زمونږ د پیغمبر نه 2.5 کاله مخکې تیر شوی دی. نو دا قصه د هغه نه 2.5 کاله مخکې ده.